ډېره مننه دي که مونږ مجموعي طور له وګورو نو پښتون بیلټ چې دی هغه ستاسو په همیشه په هغه باندې موقف هم پاتې شوی دی بیا بلوچ بیلټ چې کوم دی هغه څلوېښتو کالو نه بیا د 9/11 نه بعده هغه د ډېر زیات چیلنجز سره چې دی خاص کر سیکیورټي چیلنجز دي وار سایکو چې د هغه ډېره زیات د هغه سپریډینګ شوی دی د هغې نه علاوه که مونږ وګورو نو تاسو چې کومه یو انیشیټیو اخیستی او په خلکو یې عادت کړې او د پاکستان او د افغانستان معاملات بالکل هغه پیک ته رسېدلي چې بالکل هغه انټرکشن ختم شوی سفارتي تعلقات بالکل ختم وو او دغه انیشیټیو په نتیجه کې یو اعلامیه هم راغله د دواړو ملکونو د هغې نه بعد بیا افغاني صاحب چې بیا هغه پرزیدنټ هغه اسلام آباد ته هم راغی 3 ورځې دلته چې هغه ویزټ یې وکړ موږ غوندې عام خلک چې دی هغه دا ګڼي چې تاسو رول یا د پښتون قوم پرستان چې کوم دي چې هغې کې تاسو ټول نه سینیر لیډر یا دغه د محمد خان صاحب دی ایون موږ څومره غټه پارټیانې دي د هغې لیډران چې دي پښتانه دي تاسو یې مولانا فضل الرحمن صاحب دی تر اوسه پورې چې دی سراج الحق صاحب و موږ ته ولې داسې محسوس کېږي چې د عمران خان په شکل کې چې یو کس راغلی چې هغه الریډي دغه خلک د بیانیې مطابق هغه سپورټ کوي د پښتون قوم پرستانو بیا ستاسو چې کوم یو لیول پاتې شوی دی یا کوم هیڅ پاتې شوی دی کردار چې د هغه خاموشه دی یا له تعلقې باندې مبني ډېره مننه چې دا حقیقت دی چې هغه شان دی زمونږ کو کردار ورته وایي هڅه کې بیان خو موږ ورکوو د ډېر حده پورې خو مخکې دا اوس چې کم از کم څه نه څه سلا مشوره به راسره کېده او هغې په وجه کې تاسو وګورئ کو مشرف خوزدا په دې ملک یو هغه ډکټیټر و خو د هغه په وخت کې دا لویه جرګه وشوه ورکو ته خبره ونه وکړه دا رومني جرمني دا لوی هغه وشو د دواړو ملکونو یو تمه پیدا شوه هغې نه پس بیا جرګهګۍ جوړې شوې خو هسې هماغه شانتې پاتې نه شو زموږ د حکومت دا ښه دی چې موده یو هغې باندې یې خو بیا یکدم توجه بل نور شي نو دلته چونکې زیات په دې کې رول د اسټابلیشمنټ دی او موږ خو همیشه دا ویلي چې یاره افغانستان سره کو تعلق دی نه په درې سطحو باندې پکار دی یو حکومتي سطح باندې یو د اسټابلیشمنټ و اسټابلیشمنټ او درېیم ولسي د دواړو ملکونو نو دې طریقې سره دا سلسله مخکې او دا موږ همدغه ټول زه چې په اسمبلی کې مو نو افغانستان دپاره چې کوم یو ګروپ جوړ شوی د هغې مشر هم موږ په هغې کې کوشش کړو خو ډېر زما په خیال زما نه پس اساتیا سره په هغې کې کوشش وکړو نو څو پورې چې انګیجمنټ دي د یو دواړو ملکونو نو دا سلسله هغه کېږي هغه شانتې چونکې دلته د دوه هغې نه پس داسې هغه جوړ شو زما په خیال اوس هم موږ خو به هلې هغه کوو چې یو څه پته ولګي چې د څه پالیسي څه ده د حکومت څه پالیسي موږ ته اوسه پورې څه پته نه لګي چې څه دی غواړي دا حکومت چې راغلی دی زما په خیال یو لویه سطح باندې څوک تللی نه دي هلته افغانستان نه کار خو دا دی چې راتللی وی خو د دوی دا خیال چې دا صرف په ټوپک په هغې باندې زور باندې دا مسله حل کېدی شي نو دا نشي حل کېدی څوک وړه چې د یو بل سره مونږ مذاکرات نه کړې ټیک ده واضح وخت کې حالات به داسې چې د هغوی طرفه به داسې هغوی زمونږ په هغوی باندې ګیلې خو ګیلې شی پرې وم دغه هغه هم پښتانه دي او هغوی ګیلې شکو دپاره چې مونږ ورته ووایو چې بهی دا خبرې دی نو خامخا څه نه څه لاره راوتې شي او زمونږ خو دا شعور نه د هغه دی چې بهی د افغانستان سره چې څه پالیسي جوړوي نو هغه صرف د اسلام آباد نه بلکې د پېښور د کوټې نه هم د دې هغه ځای نه مشورې سره پالیسي جوړول غواړي او پالیسي هماغه کامیابېږي چې ته پکې مشاورت ته ټول نه واخلې او که صرف دا یې چې یاره مونږ به صرف په دې ټوپک په زور باندې یا داسې هغه به وکړو چې بس هغوی به تباه شي زما په خیال دغه پالیسي کامیابېدی نه شي مونږ به یو بل سره تعاون کوو نو بیا به کېږي
د 9/11 نه بعد یو خاص فیز و دا کوم چې موږ اشاره وکړه هغه جرګه پکې بیا وشوه د اعتمادي چې د هغې کې کمی راغی هغه ټول ډیلینګ کې تاسو د وزیر داخله پیسې ورکړه چې د یو بنیادي کردار وکړي بیا تاسو چې کوم خط کارت دی تاسو هغه ټایم کې داسې یو تصور د امریکن سره به انټراکشن راتلو د سفارتخانو سره یا سفارتي خلکو سره به راتلو د سبلیسمنټ خو وو پکې ځکه چې وزیر داخله کې هغه خو ډېر ډیسیژن میکینګ چې د هغې ډېر یو وخت ولیدل تاسو په ذهن کې تاسو داسې میسج په هغه ټایم کې نیوز کې راتلو چې کېدای شي امریکایان چې دي هغه دغسې افغانستان پرېږدي یا پاکستان پرېږدي کوم چې د جنیوا اګریمنټ نه بعد پرېښودي ځکه اوس خو هغه چې امریکایان چې موږ نه ځو او په کومه طریقه باندې چې لاړه چې سهار خلک راپاڅېدل نو بس باګرام ایربیس او هر څه یې خالي کړي نو تاسو ته څه انډیکیشنز میلاوېدل چې امریکایان کېدای شي بیا د ریجن چې کوم دی نو هغه څه غیر مستحکم پرېږدي خو د هغوی هغه مو نو هغه وخت کې زما په خیال دلته نه هغه سلسله نه وه دلته اراده نه وه دلته داسې اراده نه دوی خو دا غوسه ګوره چې هغه وخت خو دا یو پالیسي زما په خیال چې کوم هغه اسټابلیشمنټ جوړه شوې وه چې یاره دا افغانستان دا مسله یي نو زمونږ پکې خیر دی او دلته وه په دغه لحاظ سره د هغوی پکې هغه و نو امریکایانو دا جرګه هم چې ده دا لویه جرګه دا خو د امریکایانو تجویز و دا د هغوی تجویز و او کېدای شي هغوی ته د افغانستان د طرفه مغه شوي نو هغوی تجویز و په دې کې بیا مشرف لږ هغه و ریلکټنټ و یعنې هغه پاکستې راغلی چې نه بیا چې پرې زور راغی چې هغه شو نو بیا راتم نه هلته دا خو هلته چې مونږ لاړو په څه زور د خو شوکت عزیز ولګوي چې دا دی به هغه چې مو په څه زور هغه هلته ما هغه ځای نه فارن منسټر ته ټلیفون وکړ ما کوي دی نه راځي نو دا خو بیا اټرفیل دی بیا مونږ څه کوو بیا واپس راځو نو بیا په څه زور باندې دی راغی هلته نو دې طریقې سره خو هغه نه کېږي زما په خیال امریکایان اوس زه خو هغې ته غیم چې هغه وخت کې خو دومره د هغوی په دلته انوالومنټ و او دوه کې لاړل کېناستل او سلسله یې ختمه کړه خپل فوجان یې وغوښتل لګیا دي اوس هم هغه شانتې افغانستان نه هغه شانتې د هغوی ته څه تھریټ شته هم نه نو زما په خیال ښه پالیسي هغه کړې وه مسله موږ ته راپېښه مسله موږ ته راپېښه مسله موږ ته راپېښه ځکه چې په هغې کې هغوی خپل مفادات ته وکتل د دې علاقې او خاص کر زموږ مفادات ته خو یا دې ته توجه نه ورکړ چې یاره د پاکستان څه موقف دی یا د هلته چې کوم حکومت اشرف غني صاحب حکومت و د هغوی څه موقف دی هغه هم یو طرف ته کړل او دوی ډایرکټ هغې ته خبره شروع کړه نو د هغې څه اثرات خو منفي راغلي دي په موږ باندې لکه موږ وګورو چې لکه 70s کې هغه انډین کوم رایټر چې کوم دي د مشهور یو دغه د کتاب دی میشن را چې دی نو هغه کوم کس ته هغه په پیښ د را مشهور پاتې شوی دی 2004 کې کتاب دی چې اکثر حواله ورکوم هغه میشن را کې د هدایت خان د سعادت پورې د ذکر پکې دی چې هغه چې موږ د انډیا چې دی نو موږ کابل به استعمالوو همیشه د پاکستان خلاف او بیا اوس په کابل کې به زموږ غټه پالیسي چې کوم وه پولیټیکل هغه دا چې موږ بلوچ لیډرشپ چې کوم دی پښتون لیډرشپ چې دی هغه استعمال کو هغه کې کوي خو موږ وګورو هغه د حیات خان د شهادت واقعه د هغې بیکګراونډ څه دی بیا د هغې نه بیا د دومره لیډرانو په تاسو باندې خپله 300 زره چې دي نو سوسایډ اټیک شوي دي بیا تاسو هغه لیډرانو ته چې تاسو په میدان کې موجود یې کتئ ولې زموږ زیاته توجه چې وي یا زموږ د قام پرستانو یا د پښتون لیډرانو هغې کابل چې دی دی همیشه په فوکس کې ساتي نه ده په کار چې د پښتنو دا مخ چې کوم دی د کابل په ځای باندې لاهور یا اسلام آباد ته سیاسي بیانیې نیریټو په حواله باندې خبره کوي نو په کار ده ځکه چې پښتانه کو موږ خو په دې ملک کې اوسېږو زموږ مفادات دي زموږ سره زیاتیات هم کېږي نو دې لحاظ سره زما په خیال دا ټول پکې ملوث کول پکار دي چې هغوی په دې کې دا دلته زیاتیات کېږي یا زموږ باندې دا کوم طریقې سره چې دا
دلته دماکې کېږي دا دهشتګردي کېږي نو دې کې خو هغوی خو پکار دا چې دې سره موږ شریک شي په دې کې او دا د ملک څخه تر بلوچستان کې هم ده نو هلته صرف دا چې بس بیانونه ورکول زما په کال زموږ د ملک یو لیډر هم داسې نشته چې هغه لاړ شي او بلوچستان کې یو څه وکړي پرایم منسټر یې نو 2 منټه یا 2-3 غنټو لاړ شي واپس راشي او هلته د خلکو هغه واوري ویوز واري هلته چې کوم هغه الیکټډ خلک یا خو تاسو ته پته چې کوم قسم خلک دي دا هغې خبره خو به هغه شانته معنی نه لري لاندې بل شانتې هغه دی دلته زمونږ مسلې دي نو پکار دا دی چې دا ټول په دې کې مشترکه وکړو او دا ویل پکار دي چې وایي دا مونږ باندې کوڅه تېرېږي دا خو مشکلات رامخکې خو ستاسو خیال دی یو وخت چې دلته هغه کېده نو د پنجاب لیډران دا وایي چې یاره دا خو دا هغه ځای مسله ده او دا او بیا چې اخوا لاړل هغه بلکې یو بیان داسې راغلی چې یاره مونږ خو څه نه دي کړی مونږ باندې ولې داسې هغه شوی مونږ خو ستا ته حمایت کړی نو دا دې کې ټول چې څو پورې شریک شوي دي سم نو مسلې د ملک حل کېږي دا زموږ یو لاس کې کوئی درد دی نو ټول بدن کې درد محسوس کېږي د دې صوبې درد و پنجاب او سند محسوس نه کېږي نو دا مسلې خو نه حل کېږي حالیات کومنګ د ملیټنټس د موجوده لهر ته وګورو په افغانستان کې لا طالبان چې دي دغه څه بندي نه وسي او تاسو چې منستر وای او په سوات کې یا په ملکان کې هغه واقعیت ماته یادېږي چې په کومه طریقه باندې درونی پارټۍ ام پی ایس کوم دی هغه په منګوره کې ووژل شو شهید کړی شو او اولنې بغاوت یا داسې یو صورتحال چې کوم دی خو هغه په کوم وخت کې موږ کتلی د پاکستان په حالیه تاریخ کې نو تاسو چې ګټې وو د خیبر پښتونخوا نه ګڼئ چې دغه ویله بیانیه چې کوم دی چې پاکستان همیشه په افغانستان کې مداخلت کړی دی کومه چې یو مقبوله بیانیه ده چې خو که موږ وګورو په افغانستان کې خو د طالبانو هغه څه د مجاهدینو خو د طالبانو دغه ډول لکه تاسو په وزارت اعلی کې چې دی په دغه کې راغی په ملکن ډویژن کې راغی په هغه کې بیا خلک دي اته رسول هم د هغه ملکن ډویژن نه چې بیا د پی ټي پي او امیر هم راغی بیا نور خلک پکې هم راغلل موږ هغه ادراک شاید نه دی کړی چې زمونږ د سوسایټي کې دغه ایلیمنټ چې کوم دا سیاسي طور له عوامي طور له موجود دي نو دغه ملکن والا خو زیات صوفي احمد یو خپل یو سوچ او هغه خو زیات زور په دې لګولو چې هلته نظام نه دا عدل او شریعت غیر راوسته او هغې سره تاسو خیال چې دا رومني کلمه جوړ شو نو ما د هغه وخت د ملکن ډویژن د هر یو پارټ زموږ خپل د پارټي وه د جماعت اسلامي ټول ما میټینګ راوغوښته سینیټرانو ایم این اے ایم پي ایس نو ما ورته وایم چې بھائی دلته دا صورتحال چونکې هلته دغه پاټه والا ریګولیشن و هغه ختمېدو د هغې هغه وه نو هغوی نه مې تپوس کړو چې تاسو څه غواړئ هغوی ټول وویل چې موږ بس اسلامي نظام غواړو موږ پیپلز پارټۍ والا ټول وویل چې موږ اسلامي ځکه چې هغوی هلته یو ماحول جوړ شوی نو هغې سره دا ده چې دا ملکنډ د هغې نه پس چې اسام د هغې نه پس دا څه وشو نو یو ګراونډ خو جوړ ولته که نه هغه ډاون د هغې ملکنډ تاسو تاریخ هم وګورئ نو خو هلته د ریلیز دغه شروع ده د والي صاحب وخت نه د هغې نه مخکې د انګریزانو د وخت نه دغلته د ایران و هغه و د هغوی یو سلسله شروع وه دا کې خو هلته و خو بیسیکلي نور عوامل پکې وو مثلا په سوات کې د ټیننټو د مالکانو یو هغه و ټیننټ ټول دې طرف ته هغه شو د صوفي محمد سره هغه شو نو دا شیزونه هم پکې انوالو وو نو خو زما په خیال چې دا دلته چې کم څه وشو بیا په ټول ټرایبل ایریا کې
د مذهبي رجحان خو مخکې نه زیات و دې کې خو تاسو وګورئ چې د یو لک وخت نه چې هلته دا روس راغی نو د دې ټرایبل ایریا نه سامره خلک تللي ول او دا سامره مدرسې هلته جوړې شوې په دې ټرایبل ایریا کې دا خلک چې لاړل نو هغه خو ذهني طور باندې خو یو مومنټ خو شروع شو که نه هغه چې واپس راغلل خو دلته به خامخا څه نه څه داسې حالات جوړول هغوی هغوی باندې خو څه کار ونه کړ چې یاره واپس په دې سوسایټۍ کې مونږ واپس ایډجسټ کړو هغه شی ونه شو نو هغه ډېر هغه وخت کې خو تاسو خالي امریکې هم به زه تلو به امریکې ته پرایویټ هغه تلو ما هلته د یو ایس ډپارټمنټ ته تلو ما هغوی انویټیشن راکړو نو د هغوی افسرانو دلته جهاد هغه ډګونه لګولي دا کوم خبره دی دا د یو لک نو جهاد هغه لګول چې دا جهاد دی نو امریکایانو هغه وخت کې دا پروموټ کوي چې دا جهاد دی هغه سره ټول دا سلسله ماحول چې دی هغه څو پیلاو شو اوس بس څه ده پاره کې دا بس نو موږ دا تاسو خبره وکړه اشاره مو وکړه مین سکرین درې پارټیانو چې کوم دي لکه موږ په دې ولا دور کې وګورو د پارلمنت خپل تقاضي کمزوریانې نظریانې دي تاسو د خبره سره دغه کوئ متفق دی د دې بیانیه سره چې د دې صوبې کې بوجوه چې کومه پارټي د 2014 نه انورډ چې دغه په اقتدار کې د نوم د صوبې کې د دې حکومت دی چې دغه پارټي چې دا د دغه میلیټنټس بوجوه چې کوم دی سپورټ کوي او دا دوه غټه پارټیانو کې چې پارټي مسلمانین نن چې کوم دي نو هغه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د معاملاتو نه چې لا تعلق دي دغه اته دلته یو موږ چې کومه مسله شوې ده نو دا څو ځله وشو چې صوبې کې یو حکومت د یو پارټي او هلته بل پارټي حکومت نو لازمي خبره ده چې دا هغوی څه پالیسي دلته پالیسي دی مختلف چلی تاسو دا مصرف وخت دلته دا ایم ایم ای حکومت او هغه نو دا سلسله دلته روانه هغه سره لازمي خبره چې کوم دلته مسلې هغه په خپل ځای باندې خو دا چې هغه دا میلیټنسي هغه نو هغوی د مرکزي حکومت پالیسي هغه لحاظ سره دینه هغه چې جو خپل یو مقصد لپاره استعمالوي عمران خان هم د دې هغې سره هغه اوس هم وایي چې یاره دوی سره خبره مذاکرات څه بده خبره نشته به مذاکرات خو کوم څنګه طریقې سره مذاکرات کوو په دغې باندې صرف د دې ځای هغې سره نه بلکې ټول مشترکه طور باندې یو لایمل جوړ شي چې دا د ټوپک په زور باندې صرف نه کېږي دې سره به مذاکرات هم کوي هغه به کوم طریقې سره کوو او پارلیمنټ هم پکې انوالو کول پکار دي نو بیا چېرته دا سلسلې لپاره به یو لاره جوړه شي او په هغې باندې مخکې تلل پکار دي دا سوال ډېر عجیبه غونډه دی چې د خلکو عامو خلکو دلچسپي پکې خو د 9 مۍ په ورځ باندې یا 10 مۍ یا د مۍ چې دغه کوم میاشت وه او تاسو وزیر داخله دی نو تاسو ډیلینګ وکړو زه بیا یم چې دا سوال ډېر عجیبه غونډه دی اوس د 10 مۍ والا تاسو داسې ویلي چې د هغې د مخکې ولې داسې حالات په جوړ شي ولې دې ته حالات دې ته خو د هغې نه بعد هم بیا جوړ شو که نه هغه د 9 مۍ واقعیات چې کوم دي هغه اسټبلشمنټ داسې دغه کړل چې دا د پاکستان په فوج ګزار دی کار کې لږه نرمي وه هلته منیر صاحب چې راغی معامله زیاته سخته شوه بیا دې ټایم کې د 9 مۍ چې کوم لیډر دی هغه په جیل کې دی خو کار یې داسې چې د پاکستاني اسټبلشمنټ چې کوم دی هغه او هغه لیډر یا دغه پارټي چې کوم ده بیانیې کې دوی ورته مخامخ شوي دي تاسو هم د دغه توقع کوله چې داسې صورتحال به راځي چې دومره کچیدګي به راځي بیا عدالتونه به متنازع کېږي
پاکستاني اسټابلیشمنټ چې کوم دی هغه به یو بیانیه ته چې دی د ډیجیټل ټیرریزم دغه ورکوي که نه دا هر څه چې کوم دي دا خلاف توقع دي ستاسو په نظر کې اوس چې د اسټابلیشمنټ څومره زیات انوالومنټ وي حالات په بیا داسې جوړېږي پولیټیکل پارټي چې بیا همدام رهي چې هغه یو بل سره د ناستې لږ ډېر هغه پرېږدي ګنجایش پرېږدي چې یو بل سره کېني خو چې پکې اسټابلیشمنټ راشي او د هغوی یو پالیسي نه بیا دغه ګرانه شي په اقلیت سره نو زما په خیال دې ته د 9 مې ته حالات رسول مو په کار د اقلیت سره او دې کې اوس کې دي چې د بل طرف نه دا هغوی دا و چې یاره 9 مې باندې داسې واقعات وشي نو شاید د فوج باندې به امر پرېشر راشي چې په هغې کې به څه چینج راشي دا خو دغه سوچ و آیا دغه سوچ زما په خیال مکانه سوچ و چې دوی به داسې تبدیلي راولي په فوج کې هغه شی کېدی نه شو نو خیر د هغې نه پس بهرحال داسې طریقه روښتل پکار و چې دا ټیک ده چې د فوج ډېر تنصیبات هغه شوي دي او حمله هم په هغوی باندې شوې وه نو چې داسې طریقه روښتل شوې وې چې یاره دا چې کوم پکې قصوروار و نو اوس په یو کال کې دا چاته سزا خو ملو نه شي کنه او تاسو خیال په یورپ کې دا یو کې چې هغه واقع شو نو هغوی خو یکدم ول هغه جوړ کړل یو هغه جوړ کړ کمیټي جوړ کړ دا هغې کې دا هغې کې وکړه زر ته هغې له سواله ایون د ټرمپ والا هغه چې دی دا هم ډاکټر هیل باندې هغې وشو نو په دې کې خو لږ په طریقې سره هغه شو چې صحیح کوم هغه چې وجوهات معلومات چې اول داسې یکدم دا سوچ څنګه پیدا شو دا څنګه داسې هغه شو نو دا خو پکار ده چې دې ته هو دا هم د علم وی چې داسې کوم طریقې سره چې دا واقعات وشو چې د علم په دې ته وی تاسو دغه بیانیه سره متفق شئ چې بعض لیډران یا بعض تجزیه‌کاران دا خبره کوي چې عمران خان صاحب خو د افغانستان نه خلک نه راغوښتی یا تر یو مبهمه مذاکراتي عمل چې کوم دی چې هغه پرېکټس شوی او هغه باندې تاسو تنقید شوي یا ابزرور شوي وقتا وفوقا به هغه راتلل پکې نو دلته کې د افغانان دا والا صورتحال به نو دا اوس چې کوم جوړ دی خو دا مذاکرات نه وی شوی یا بعضې خلک هغه پرزیدنټ چې کوم دی هغه ډېرو خلکو له موافقه نه پکې ورکړل چې دې کې لیډرانو نه زما په خیال هغه کوم طریقې سره چې هغه شوی و دغه کې پکار دا ده چې ټول پولیټیکل پارټي یې په هغې اجتماع کې هغه شوي پارلیمنټ کې دا هغه کړی وی نو کېدای شي چې د دې څه طریقه راوتل شوې او دوی خو همدغسې یکدم وکړو چې په دې باندې سره سوچ کوي چې یاره آیا هغوی سره طالبان سره ډایرکټ خبرې کول پکار وکړو د افغانستان حکومت سره خبرې کول پکار چې هغې طریقې سره دا هغه شوې نو هغه زما په خیال اوس خو دوی چې ډېر کسان راغلي دي خو راغلي هم دي او دلته هغه شوي دي نو پکار دا دی چې زه دا نیم خبر چې ایز انډیویژول جنرل فیس دلته و د هغه د خپل دا پالیسي وه او خو دا ټول د مشترکه پالیسي وه په دې باندې اوسه پورې لا ابهام دی چې پالیسي اچھا وه اوس به یو څه تاسو به دوه کوم څه ورکوئ چې ټیرریزم چې کوم دی ځکه چې یو ځل بیا په کاریډور کې خاصه زموږ په ګاونډ کې یو طاقت چې کوم دی دا ډېر زیات ابزرویشن د شام کې واقع وشو دا ډېر مخکې درې په ګوادر کې اوسې په نورو ځایونو کې چې لسبیله کې چې زیاتی کوشش کوي آیا یو بل اپریشن ته یا یو بل غټ کاروایي ته چې کوم دی دا معاملات روان دي او که نه اوس هم تاسو دا توقع ساتئ چې د هغو سره خبره کېدای شي ځکه هغه خو خبره نه کوي هغه خو وایي چې مونږ مورال خو دا ګډې ځای کې څه تاسو ته چاته چې یو سټیشن دا چې په چا باندې ولاړ دی وی اوټ به یې
لازمي خبره ده چې نقصان هم ته ورسېد ډېر خاص کر چین والا مسله چې ده د هغې یو صبر یو طریقې یو کوم قرباغتي زما خو دې شام والا واقعه چې اوس زما خو دا خیال وما په دې ظالم کړو چې یاره دې سره به اوس صرف د شام نه دا نور چې سم را پروجیکټ دي ټول چې به دې هغه یو څو دپاره کار بند هم کړو دې نه مخکې یو واقعه شوې وه په دې داسو کې شوې وه هغې کې ډېر موده کار بند شو نو خپل انټرسټ کتل پکار دی چې دې کې کم طریقې سره دا مخکې بوتل دي چې آیا فل فلیج اپریشن پکار دی د باندې زما په خیال ټول پولیټیکل پارټیز دي هغوی کې نور پکار دي سره دا اسټابلیشمنټ یو فورم جوړ کړي چې کم حده پورې دا موږ په فورس باندې پولیسو کم حده پورې دې کې نور څه گنجائش دی چې د خبرو اثر هغه وکړو د افغانستان حکومت سره کوم طریقې سره رویه اختیار کول پکار دي دا ټول څه پکې شامل دي نو بیا به کار کېږي دې نه بغیر څه نه کېږي دې دغه ته به راشو هغه د قومي وطن پارټۍ چې دی خپل یو څه کوم د ستاسو بیا خدمات هم دي ظاهره ده تاسو پېژنلي یا شخصیت چې دی هغه ته موږ مینس کولی نه شو پکې عام تاثر دا دی چې زموږ دې سره ډېرې زیاتې کېږي د وسایلو په حساب باندې بیا به د امني دغه ټایپ پراجکټ چې کوم دي د هغې په حواله باندې بیا دلته چې کوم حکومت دی هغې خو کنځل کوي اگر چې ګورنر صاحب تاسو ته راغلی و نو تاسو په مشرانو کې او بیا زما چې هغه دا خبره کوله چې موږ داسې کوم مشران چې کوم دي چې هغه د صوبې غټ شخصیت دي نو د صوبه موږ په هغه والا پارټۍ باندې کوم چې په حکومت کې مسؤلیتدار نه شي پرېښودی د هغې باندې مشاره مو نه شي پرېښودی زه د یو ټاسک فورس دغه ټول جوړوم او په هغې کې به ګورنر هاوس کې د خپل کرداره پکې ادا کوي ولې دغه خلک چې کوم دي یو خو هغه د قومي وطن پارټۍ سوال د ګوګل څو بیانیه ده چې ارادتا تاسو خو د لیډران چې کوم دي هغې د پارلمنټ نه بهر ساتل پلانینګ چې د هر چا خو یو اسټبلش نیریټیو دا ده خو خلکو هم دغه پارټۍ ته دغه ورکړه نو آیا زمونږ د صوبې د خلک جذباتیان دي د دوی هم دغه نارهبازي یا بیانبازي یا کوم چې تجدید چې په کومه طریقه باندې کوم لهجې استعمالوي او که نه په موږ کې د سیاسي اویرنس کې د څه کمی دی اوس کوم سیاست چې دی نو دې کې خو چا هر یو پارټي کو کارکردګي اخی ډیولپمنټ یې کړي یا څه کړي هغه شی اوس کوم کېږي نه اوس دا هوا والا سیاست دی زیاته او خاص کر د سوشل میډیا څخه ډېر زیات هغه شو او تاسو وګورئ چې دا ووټن هغه چې 18 سال تک ناغې کې خو هغه کسان راغلل د های سکول نه چې کوم هغه شو هغه راغلل هغوی ته خو څه پته نشته چې دلته مخکې چا څه کردار ادا کړی کوم پاټی څه کردار ادا کړی هغه پاکټ مني والا دی هغه ته خو پته نه چې په هغه باندې خو بوج هم نه راځي نو دا ټول هغې ته ګوري سیلیبریټي ته ګوري او خاص کر دا کوم زموږ په ملک کې سوشل میډیا باندې کوم طریقې په هغه ته هغې سره د هوا سره هغه سلسله بیا دې کې زما په کار د سزاګانې چې کوم طریقې سره هغه شو همدردی ووتم ټول صرف نوجوانانو نه مشرانو په دې هغې کې نامداري بلکې تاسو وګورئ نه تېر ځل نه دې ځل زیات ووټ هغه شوي زه ورته ووایم یو ځل ټول یو سلسله کې د بوټو صاحب وخت یو انقلاب راغلی او خلکو د جاګیردار او د هغوی خلاف یو هغه عوامو چې دی پیپل پارټۍ له ووټ ورکوو خو هغه دومره هغې کې نو تعداد چې داسې نو چې کم اوس دې وخت کې نو دا دې سلسله کې موږ کو ذاتیت کو پارلیمنٹ کې نم یو یو کردار کوم شته کنه عوام سره رابطه خو شته کنه هغه کردار ادا کول زموږ ټول لپاره فرض دي او دې کې ټول کې مخکې د دې چې دا مقدم ده د دې کوم مسائل دي مشکلات دي هغې لپاره کو دلته مخالف حکومت نه او موږ خپل اواز وکړو او کوم ځای کې چې زموږ ضرورت دي او د څه پیشکش چې په دې کې 57 پکار دی د اواز هدا پورې د دې راغوګ دا په موږ خامخا دا کومه نو الته په مرکز کې
د مرکزي حکومت سره منسلک یو یو خپل میډل اف دی روډ کردار ادا کوو او چې کوم د دې سودې هغه دي مفادات دي د هغې لپاره به بھرپور اواز وکړو. دا کوم کیډر چې اوس کوم دی د پښتون کیډر چې دی هغې چې تاسو ټول نه سینیر پالیټیشن دي د جګړې په حساب سره ملت په حساب سره څو خلک چې دي ټول دنیا کې په افغانستان کې هغه تاسو قدرونکي یو ټایم کې تاسو یو ځل دوه داسې اټمپټ کړي وو چې پښتانه په افغانستان کې کوم دي کم از کم په دې پښتنو په ایشوز باندې چې د حالت جنګ کې چې دی اواز د هغو اواز ویوي پکې ښه رکاوټ دی چې یو طرف ته موږ په دغه چیلنجز دي دغه یو پارټي د دغه انټرنیشنل پراکټس چې کوم دي د هغې بیا خبره کېږي چې د هغې ایکسټنشن روان دی د ایس په شکل کې یو نوی تریډ چې کوم دی هغه موږ ته نو زموږ پښتانه قام په افغانستان چې کوم دي هغه خپلو کې نه کېږي خپلو کې هغې یو اواز چې کوم دی بلوڅ چې موږ ته نه دی هغه اواز ښکاري چې پښتنو ته نه ښکاري د دې بنیادي او تاسو ولې په هغې کې خپل یو ځل بیا یو کردار چې دی نه ادا کوئ دلته موږ کردار ادا کول غواړو خو دې کې به لږ چې هغوی نه په دې کې به سیاست په یا د پارټۍ سیاست په لږ هغه کوو مخکې به د قوم کام چې څه مسلې دي د هغې باندې به خبره کول غواړي او د هغې لپاره یو پلیټفارم یا یو داسې حالات جوړول پکار دي چې هغې ته ټول یوځای شي نو بیا کېږي داسې خو ما ته څه فلحال څه پیشرفت په دې کې نه ښکاري. ډېره زیاته مننه.